نکاحونه عام طور باندې داسې چې هلک د طرف نه هم ظلم کېږي او د جنۍ د طرف نه هم ظلمي. د هلک د طرف نه د هغه طرف نه ډیمانډ کېږي چې ته موږ له دا بکې څه شی پاتې نه شي. جهیز چې کوم قصه ده هغه ډېره ورانه روانه ده چې یو سړی د هغه طاقت نه کېږي هغه فرنیچر چې نن سبا کم از کم فرنیچر هغه په 1.5 لاک خواوشا کې کمزوری فرنیچر کېږي. د دې نه زیات چې ګورې نو هغه په 2 لاکه په 2.5 لاکه خواته چې څومره پسې پیسې زیاتې جو هغومره اشیاء خوږېږي. نو جنکۍ د هغې د وجې نه یا کور کې ناستي واده کېدی نه شي، مور و پلار یې طاقت نه لري. دغه جهیز دا قصه د جوړو قصه دا څومره چې رسم و رواج په دې نکاحونو کې په دې ودونو کې کولی کېږي دا ختمول غواړي او دا په اتفاق او په اتحاد کېږي. که اتحاد او اتفاق وشو چې موږ به دا څیزونه به نه کوو. پخوا د دې مشرانو کوم ودونه چې شوي دي نو زیات نه زیات یو کټ به او یو 2 کرسۍ او یو میز به بس دغه څیزونه به سیده ساده او د هغې سره هغه بستونه به خبره خلاصه وه. لیکن اوس خبره دومره ګرانه شوې ده چې هر شی پکې تر دې پورې چې کله کله پکې دا کوم کېږي چې د جنۍ د طرف نه پکې غوښتی کېږي چې ته به په دې هلک له پکې ګاډی هم ورکړې چې اوس د چا طاقت نه کېږي څه به کوي. خبره ورانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د برکت په لحاظ سره د ټولو نه زیات برکت والا هغه نکاح دی چې په هغې کې تکلیف کم وي، په هغې کې دا قصې دا پکې کم وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها چې واده کېده د هغې سره څومره سامان تللی د ضرورت سامان پکار دی. هغه سامان چې هغه په بره تاخونو کې په شوکیس کې ښودی کېږي چې په کال کې هغې د استعمالېدو هم نمبر نه راځي، دا هم سامان نه شو. وچ وچا په هغې باندې پیسې بندې کړی شوې، پیسې په هغې باندې ورکړی شوې او دا د کور د ډیکوریشن دپاره اسباب تیار شو. هغه سامان هغه د کور زینت جوړ شو، د کور د ډول ډال ذریعه جوړه شوه، نور استعمالیږي نه. خلک یوه خبره کوي په دې نکاح کې اکه مهر څو دی وایي 2 تولې کېده نو بیا دغه پرې راځي زکات پرې راځي چې زیات شي. دا خبره چې څوک غلطه کوي شرعي طور باندې دا غلطه ده چې په 2 تولو باندې زکات نشته او په 1 باندې زکات دی. دا په هغه صورت کې کېدی شي چې د دې سره صرف او صرف سونه ده بل ورسره څه شی نشته نو بیا په 1 تولو باندې زکات لازمېږي. 1 تولو نه چې کمي نو بیا به زکات نشته. لیکن چې کله کتابونه وګورئ مسلې تپوس وکړئ د علماو نه د مفتیانو نه نو هغه به دا ووایي چې کله د یو جنۍ سره د یوې ښځې سره کالی دی او د کالي سره ورسره 10 روپۍ دي، اوس به حساب د سرو زرو نه کېږي، اوس به د سپینو زرو کېږي. نو که کالی یو دی 1 توله دی او هلته کې ورسره 10 روپۍ دي زکات پرې لازم دی. ولې 1 توله کالی هلته کې د 2.50 تولو سپینو زرو مقابله کوي. دا دواړه چې وګورئ د 2.50 تولو 2.50 تولې کالی چې دی د هغې قیمت هغه د 1 تولې سرو زرو د 1 تولې نه کم دی چې 1 توله کالی ورسره دی 10 روپۍ ورسره دي زکات پرې لازم دی.
کنه ورکي ځان د قبر او ځان د قیامت اخر خبره کوي ځان آخرت ګډمبري لور کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د یوې زنانه په باره کې راځي چې بنګړي تاسو وګورئ چې څومره وو نو وی د دې نه زکات ورکې که نه ورکې وینا زکات خو دې نه ورکو وی چې زکات نه ورکې نو دا کنز دی او سبا قیامت کې د دې په غاړه کې به ګنجې مار غاړې ته واچولی شي او هغه په وقتي کې ننوځي وقتي به ولسیری چیچیبه او وی با انا کنزو کا و انا مالو کا زستا کنزو ما زستا خزانو ما او زستا مالو. قرآن کریم کی اللہ وی یوم یحما علیها فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. باورس بانی چې دلیلا کاری دا پیسې دا سرزر او سپینزر دا په جهنم کې ګرمول کیږي او داغ په ټول ورکول کیږي. تندی باندې ولا داغ دی پټړ باندې ولا داغ دی پملا باندې ولا داغ دی او ته وایبا ذوقوا ما کنستم. اوس هغه چې تاسو ځان لپاره کم خزانه کول په دنیا کې چې ځان لپاره لیکن خزانه کولې هغه نه اوسه نو پکار دا مسئله سره ځان خبر کی او زکات ته زکات ورکول غواړي کوي نه کې نو سوي دقه مال هغه سبب بل تپات کیږي سزا او به انت تخره پاتې بشي بلتا چې بلتا پاتې شو بیا هغه نورستو دا هغه نه هغه کپږي زکات نو ورکې نو بیا پکې هغه به سزا ورکول کیږي. لیکن څومره وخت چې تاسو او تاسو زکات نه ورکړې نو سزا به تاسو ورکول کیږي. خبر ده رسیدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دے حق دے الله کتاب دے حق دے مونږ چې کوم کتاب د ختم په سلسله کې راوړ شوی نه کې دا خبره ده هغه کې ویلي نور کڼي خبرې پکې دي پای کې زمونږ د ورولې خبره شته چې مونږ د یو بل سره ورولې وساتو د یو بل سره جوړ وساتو د یو بل سره ورانی نه کوو. دورانی مبارکی رسول الله صلی الله علیه وسلم فلسفه خبره کړوا لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث. د یو مسلمان د پاره دا جایز نه دی چې درې ورځې نه زیات دي د چا سره ورانو کی. ومن هاجر چا ورانه وکړه ومات او مرشو فدخل النار جانم تلا. زمون حال دغه پیغمبر یو سوئی زما اوستا کلچر زما اوستا طریقہ زما اوستا معاشرہ ہم تبل بل سوئی کوته وې زما کې غواړم په دې باندې بات کولې ته کم شي څو کمیږي پینا ستا عزت په نور زیاتېږي خلک بسوي هغه سره په خپل وایي وې غلطي خو زما وا دا ورانه خو سره مام کړوا دا کنزل خو تمام کړیو هغه ګوره دومره ښه سړی دی ما پسې راغی زمانې ماتو غوښته ستا عزت پې زیاتېږي کمیږي نه چا سره ورانه ده په خپله باندې سړی لاړ شي او هغه سره وایي زه معافي غواړم نو وایي دا معافي غواړم په دې باندې دا چا پرې ونښته سو نو ښه نه سړی وایي دغه ذلت دی ذلت نه دی او دا به څه ذلت دي که ته دې ته ذلت وایې نو دا به څه ذلت دي. آغا ذلت چانته کې د آدم علیه السلام نه واخلا د قیامت پورې څومره انسانان چې راتلونکي دي هغه ټول باندې ولاړ د هغو په مخ کې به ویلی کېږي هغو په مخ کې به دا سړی چتولی کېږي او جهنم ته غورځولی کېږي. ذلت خو هغه دی الله دې د هغه نه موږ وساتي. دنیا کې به څه ذلت دي دنیا کې هر څه چې دي خو د یو وخته پورې دي خلاصه به شي ختمه به شي. که دی وایي تبه تکلیف دی دړ دی خو یو وخته پورې دی هغه دړ هغه بیا نه ختمېږي د هغې دړ نه دې الله موږ وساتي.
دغه کې اخر څنګه خبرې کوي وای ابي مرشوا تل وشته دا خبر خلاص شو دړنيشته وسو دغه نو تکلیف نشته او که تکلیف ده نو ستاسو عمل د وجې نه وای ښا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل زمانہ امت غریب پیژني ای غریب ته څه سره نه نو اینا بلشان غریب رسول الله صحابه وې نام تل پدېشه بلشان غریب نه پیژني دغه چا سره مال دولت نه پیسې سره نه غریب ته وینا بلشان غریب هغه چې د دې شی منځونه کړلې دې عبادتونه کړلې دې نفلونه کړلې دې روزي نه ولې دې صدقې کړلې دې کارونه کړلې دې ثوابونه وصول کړلې د غرونو معنی ثوابونه حاصل کړلې راغی قیامت ورځ لیکن په دنیا کې یو کار بلوم کړل قد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد اخذ مال هذا دا یو وهل یو دې کنسل کړلی یو باندې بوختان لګول یو حدیث کې ګڼ راځي د چا مال غسته قیامت ورځ بشي انصاف ورځ انصاف وکیل هر چا ته ملوي نابوي یا الله ما باندې ظلم شوه ده دې سړي زمانہ پیسې غستی دي دې سړي زمانہ زمکا غستی ده دې سړي ماته کنسل کړلی دې سړي ماته ما باندې بوختان لګول ما باندې دروغ ویلي زما غیبت کړل داخل براجه مشي دپسه نو انت کې کرنسی پیسې نه دي انت کرنسی اسراف سپین نه دي آی کې روپۍ اشرفۍ ډالر کون وغیرہ د شګونه نه دي ریال نه دي انت نیکی دا نیکی بچی دي نو دته نیکی برابر کیږي د هر جرم مطابق دته نیکی برابر کیږي هغه ور کول کیږي ته وهله دغه څه سزا ده اپ نیکی واغله دته نه دا واغله ځه هغه وسلا شولا بلوي ماته شي کنزل کړو دته نیکی واغله د کنده سره واکي چاته شي کنزل کړو سو کې وهله دته پیسې دته نه دا نیکی واغله هغه ورته دته چې پیسې اغسته وي ویا پیسو چې څومره نیکیانه کیږي هغه ورته دنیا قدر پیسو قدر دا خوشتین سره یو تنو بادشاہ هغه ګرځېدو تند پیراغلا ویمرم تند نمرما وی ګلاس تر کوم وسو راکې وی نیمه بادشاہي اغستا کوماله ګلاس وراکه وی ولیکا نیمه بادشاہي په یو ګلاس باندې دنیا خبره ده ورپسې چې مخکې لاړو بیا تللی شو وی بیا سره خیال لري ګلاس وګور کوم سره کې او بیا ټول بادشاہي واخلا باندې مچ پاګه دم واخلا سشي په دوه ګلاسونو وو باندې ټول بادشاہي لا دنیا قدر او قیمت سره مشتینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثل جناح بعوضه لما سقى الله كافرا شربة ماء قط کله دې دنیا قدر او قیمت د الله په نسبانه د ماشي د وزر مقداري وې مطلب دا چې دینا پکوي نو په کافر باندې دې ګوت او په نریس کولې نن چې موږ ګورو کافر الیاله مزه کې سو په گاڑو کې ګرځي سو په جازونو کې ګرځي سوکسته مزه چلچی دي او نو پیغمبر ویلو الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا دا د کافر لپاره جنت ده د مؤمن لپاره جیل خانه ده جیل خانه کې څوک د خپل مرزي مطابق ژوند نه کوي
د الله د مرضی ژوند به تیری د جیلر د چا په جیل کې چې د هغه د مرضی ژوند به تیری نو موږ دنیا کې یو الله پیدا کړي یو د الله په ځمکه اوسو د الله د مرضی مطابق به ژوند تیرو الله دې موږ ته نصیب کړي د دغه ژوند د بدلولو لپاره الله رب العزت پیغمبر را لېږلی و هغه پیغمبر باندې الله کتاب را لېږلی و چې هغې ته قرآن کریم وایي څومره کتابونه دي د قرآن کریم نه مخکې هغه ختم دا کتاب به چلیږي اوس څو پورې به چلیږي قیامت ته پورې به چلیږي بل کتاب به نه راځي هغه پیغمبر داسې چې هغه د ټولو نه اعلی پیغمبر هغه به د هغه میشن دا به چلیږي تر قیامته پورې هغه نو به چلیږي بل به نه راځي هغه کتاب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې سبانه راوړې شي او هغه لوسته کېده د تورات رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې رنگ مبارک بدل شي وی فرمایل دا تورات پانی دي پته نه لګي خلکو په کیسه څه کړلی خدا واورا لو کان موسی حیا لما وصاه الا اتباعي که موسی علیہ السلام په ذات خود باندې وې ناغه پرم پر لار نه وا هغه زما تابعداري کوله هغه زما دي کتاب ته کې ناستو دې قران ته کې ناستو هغه زما تابعداري کوله هغه لا اله الا الله موسی کلیم الله به نه بیا هغه چې وی نو لا اله الا الله محمد رسول الله به وی دا کتاب ختم دا چې ژوند دی دا کتاب په موجودګۍ کې من هغه پرې خو دی دا مولیان لګیا دي سقایان لګیا دي سب خپل څه وس مطابق سره لګیا دي کوششونه کوي لیکن زمونږ د معاشره زمونږ د خلکو زمونږ د عوامو د دغه قرآن کریم قدر قیمت بالکل نشتی پتہ لګي کوم ځای کې تقابل کې کله چې تقابل راشي کله چې د دواړو موازنه راشي هغه ځای کې پتہ لګي یو تنظیم سهار سکول ته ځي د څنګه ځي د چې ځي نو د په خوشحالۍ ځي د چې ځي نو د پیسې ورکول کېږي د چې ځي نو د ناشتې او د چی انتظام کول کېږي او د چې ځي د سنبالول کېږي د چې ځي د لپاره د ګاډي انتظام کېږي لیکن چې کله سکول نه راشي او د مدرسې ته ځي د جامو تپوس څوک نه کوي د خرچې تپوس څوک نه کوي او د لاړ کلانه نه دا تپوس یې نشته چې ځي او که نه ځي د ګاډي انتظام هم ډېر لرې دی چې ګاډي انتظام ونه وشي او د ګاډي لرې نه دی په ګاډي کې راوړی کېږي دلته کې مدرسې ته او ډېر لرې ده ډېر کم خلک وایي چې داسې به کوي نور چې ګورې دیو طرف ته هغه شی چې هغه ډېر بې وفا دی هغه ډېر لږ دی هغه پایدار نه دی هغه شی هغې لپاره خو موږ منډې کړې وو هغې لپاره موږ تغدو کوو لیکن چې کوم پایدار دی د هغې لپاره زموږ څه په زړه کې نه راځي په سوچ کې نه راځي دې لپاره څه کول غواړي دا تعلیم چې دی وکړي تعلیم خلاف نه کوم ګورئ تعلیم چې دی وکړي په دې تعلیم باندې دته به څه میلاویږي دته به نوکري میلاو شي دی به چې ډاکټر شي انجینر به شي بل څه شی به شي په دې باندې
د ده د کامیابۍ وعده نشته چې اخوا ده به د یو کامیابي کې بنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هوښیار پېژنئ. موږ هم هوښیار په دې دنیا کې ګورو اینو. یو تن وایي هلکه زوی باندې دې څه وی؟ هغه وایي زه خو پې انجینیرینګ کوم. بل وایي څه کوې پې؟ وایي زه خو پې میډیکل کوم. بل وایي څه کوې پې؟ زه پلانکې دا مختلف څیزونه دا یادولی کېږي دا پې کوم. هغه وایي دا نقل مقل مه جوړوه، اوس د دې دور نه دی، اوس د پلانکي شي دور دی، هغه پې کول غواړي. ولې دی چې فارغ شي بیا به ته نوکري نه میلاوېږي، بیا به نوکري نه وي. د دغې شي ډیمانډ نشته. نو دی په هغه باندې دی وایي خلک ورله مشورې ورکوي چې دغه شی مه ووایه، دا بل پې ووایه، خرچه به دې پې راشي لیکن وروسته مو مزې کوې. چې کله دی هغه ډګري وکړي، ډګري چې کله وکړه د الله د طرف نه د ده یو وخت مقرر دی، د اجل د مرګ وخت مقرر دی. او زموږ دلته کې نږدې یو خبره واقع شوې وه. زموږ د دې پورې فرحت آباد د ډاکټر صاحب نوسي و، فارغ شو، دوه تنه د هغې پروګرام یې وکړو، خوشحالي وکړه پېښور کې. او د شپې چې کله دې څملاستو هلته کې ګیس لیک پاتې شوی و. سهار چې خلک پاڅېدو هغه کمره کې چې دی پکې وو هغه ټول مړه پراته دي. ډګري پرون اغوستې ده، په هغې باندې خوشحالي وکړه پرون، او ورځ وروستو هغې د دنیا نه رخصت. څه یې وړو هغې ډګرۍ وله څه پیدا ورکړه؟ هېڅ پیدا نشته. اخوا ته پیدا نشته دنیا کې وه، په دنیا کې عمر نه و، دنیا کې خو د هغه زندګي نه وه. نو هغه شی پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هوښیار پېژنئ. هوښیار چاته وایي؟ هوښیار هغه چاته وایي چې خپل نفس په قابو کې کړي او عمل چې کوي هغه کوي چې د مرګ نه وروسته یې په کار راځي. د مرګ نه وروسته په کار څه راځي؟ نیک عمل، ایمان، قرآن، ذکر، اذکار، صدقات، دا وایي په کار. چې څومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات دي په هغې باندې دې عمل کوو نو دا ستا لپاره د آخرت ګټه ده. دنیا کې ګټه څه میلاو نه شي. په دنیا کې یو سړی دی د اغوستو لپاره یې جامې نشته، یو سړی دی د خوراک لپاره ورسره نوړۍ نشته، یو سړی دی د اوسېدو لپاره ورسره کور چوپالګۍ نشته. او معاشره کې د اوسېدو لپاره ورسره عزت نشته. داسې یو سړی خبره کوي، څوک یې خبرې ته غوږ نه ږدي، داسې شی دی مړه غریب سړی دی، دې په څه پوهېږي. که د چا د رشتې چا پسې رشته ولېږي څوک ولې رشته نه ورکوي، لیکن چې کله هغه کې ایمان دی، هغه کې عمل صالح دی، دی د هر چا نه بهتر دی. دنیا دا به تېره شي، ما مخکې وویل سړی هغه یې مړه شوه، تله یې وشلېده، دقه بربنډوالی، جامه نشته، بربنډ دی، وخت تېرېږي، وخت تېر شو، په لوږه باندې تېر شو. هر څنګه چې و د دنیا ژوند ختم شو، خو د ده سره ایمان دی، د ایمان دولت دی ورسره، د ده سره عمل صالح دی. چې کله دی مړ شو دی کامیاب دی. سره د دې نه چې هېڅ شی ورسره نشته، د دنیا ساز و سامان کې ورسره هېڅ شی نشته، دی بیا هم کامیاب دی. او که د دنیا بادشاهي ورسره شي، د دنیا دیګریانې ورسره شي، د دې زمانې دور
لیکن چې ایمان یې نه عمل صالح یې نه او دې مړ شو لاکور غواړي دې تباہ برباد هغه کتاب چې هغه مونږ ویل مونږ نن د هغې په ختم کې راجمع یو یا مونږ یې زده کړو هغې باندې عمل وکړو دنیا ژوند دا به هم ښه شي آخرت هغه هم ښه شي مخکې به خلکو وی چې دا زوی د مولا کې نخوري به څه دا ووایه چې کم مولا د لوږې نه مړ دی که مولا چې ته مړ دی نو په ډېره خوړله د هغې د وجې نه خو مړ دی لیکن مولا چېرته د لوږې نه نه دی مړ مولیانو چېرته هم بهر ته نه دي راوتي چې احتجاج وکړي زما په تنخواه کې د اضافه وکړی شي دا چې که مولیانو دغه اتفاق نه دی کړی چې تا یا خو د دوی اتفاق چې ته نه راځي هغه دا دومره مونږ چې دومره څه کوو که نه نو زمونږ تنخواهګانې دې زیاتې کړی شي نو رسول سادان دي هغې چېرته بایکاټ نه دی کړی مونږ نن کلاس ته نن زمونږ واک آوټ دی نو ځو زمونږ تنخواهګانو کې دې اضافه وکړی شي په مدرسو په استادانو کې قاریانو کې علماو کې هېچ چا داسې نه دي کړي هغه ژوند دی د نورو خلکو نه الحمدلله ښه تېرېږي د مولا ژوند ډېر ښه تېرېږي مولای خلک پسې راځي وایي مولوي صاحب ضرورت مې دی او څه پیسې مې پکار دي نو هسې تپوس کول غواړي د دې مولا دي څه تاسو وله ورکوئ څه دلته چې کله کوم مولا مولوي صاحب دی که نه هغه تاسو څه ورکوئ څومره تنخواه ورکوئ او بیا پسې راځي هم او څه دی قرض دې غواړي مولا قرض راکړه مولوي صاحب ضرورت مې دی لکه د مولوي صاحب خو بله څه ذریعه هم نشته او ته د مولوي صاحب نه غواړې ته چې دا دومره تنخواهګانې اخلې څومره که هغه کم از کم د ټولو نه کمه تنخواه وي د ټولو نه کمه ډګري ده هغې کې تنخواه چې اخلي کلاس پورې نو زما زما خیال دی 100,000 نه به کمه نه وي څنګه داسې وایي که 100,000 نه به کمه نه وي داسې وایي که نه لیکن چې مولوي صاحب نه تپوس وکړي مولوي صاحب ستا څه تنخواه ده وایي الحمدلله زما 15,000 روپۍ تنخواه ده میاشتې 15,000 بیا دې سره کیسو بس الحمدلله هر څه برابر جوړېږي ته ژوند دی هغه ښه برابر تېرېږي بچو تعلیم دی یو څه دی بل څه هر څه کېږي خوراک کار هر څه او بیا چې خلک راځي هم 15,000 روپۍ تنخواه اخلي خلک پرې راځي او 10,000 او 100,000 روپۍ ته قرضوي الله رب العزت چې چاله ورکوي دغه څیزونو ته نه ګوري خپل آخرت ښایسته کول غواړي خپل اولاد دی هغې باندې تعلیمونه سره سره قرآن کې ووایه چې قرآن ووایي قرآن یې زده کړي هغه وروسته دور چې دی په هغې کې چې ایمان دې وړی او یو وړکې باندې تا حفظ کړلی هغه د هغې حلال حلال وګڼل حرام حرام وګڼل د 10 کسانو سفارش به کوي 10 کسان هغه به ځان سره جنت ته بیایي کامیاب نه دی کامیابي هغه ده هلته کې چې څوک داخل شو جنت ته داخل شو فقط فاز الله وی کامیاب شو او چې کوم جهنم ته لاړ هغه ناکامه دی دا وخت ډېر تېر شو او ورځو کې څه نشته خلک وایي یو وخت زنانه چې ته ولاړې وي یو بل سره په بلۍ باندې خبرې کولې دا پخواني خبرې دغه هغه ولاړې وي خبرې کولې ناڅاپه مازدیګر شو هغه وایي زه خو ولاړه د جنګ ورځ دغه وه چې لاړه نو جنګ په ورځ کې خو څه نشته نو هغه سره خبرې هم زیاتې نشي کولی دلته کې قاري صاحب خبرې کولې وایي چې پلانکي ته ووایه پلانکي ته ووایه دغه ته ویلو دا ورځو کې څه شته نه چې یو تن شروع کړي نو بیا یو خبره نه بله وروسته بله یادېږي بل نه وروسته بله یادېږي نو خبره به هغه واخلي ټایم به هغه واخلي نور ته به بیا ټایم پاتې نه شي نو په دغه باندې زه اتفاق کوم الله رب العزت دې دغه ختمونه دغه نکاح په خپل در کې قبول کړي الله رب العزت دې دیلا د دې په کورونو کې برکتونه واچوي الله رب العزت دې زموږ دا ناسته زموږ دا د دې په دې غونډه کې را په دې ختم کې را غونډېدل الله رب العزت دې دا را غونډېدل دا زموږ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي
الله رب العزت ته زمونږه کم چې شيوخ دي استادان دي وفات شوي دي څومره په دې لږ ورځو کې ډېر استادان ډېر علما وفات شو الله رب العزت ته د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي الله رب العزت ته د هغې له اوچتې درجې ورکړي عام مسلمانان چې څومره وفات شوي دي الله رب العزت ته د هغې تقصیرات معاف کړي الله رب العزت ته په جنتونو کې ځایونه ورکړي الله رب العزت ته څومره چې ژوندي دي الله یې د هغې په علمونو کې عملونو کې عمرونو کې برکتونه واچي الله رب العزت زموږ عام مسلمانان څومره چې قرآن او سنت باندې روان کړي الله رب العزت زموږ چې څومره مشکلات دي څومره پریشانیان دي څومره بیماریان دي الله دې ختم کړي الله رب العزت د مالی پریشانی الله دې ختم کړي څو قرضدار دي الله رب العزت دې قرضونه خلاص کړي الله رب العزت زموږ حامی او ناصر شي زموږ الله واړه نیکان کی الله رب العزت زموږ زنانه نیکان کی الله دې دینداری کی الله رب العزت څومره بیمارانی الله دې شفاء کامله عاجله مستمره ورکی الله رب العزت د قرضونو د چا باندې الله دې داغي تنظیم کی څوک به کوی الله رب العزت ول خپل د سر سورې ورکی الله رب العزت خپل کور مالکان کی الله رب العزت زموږه څومره چې مسافر دي الله دې هغه لپاره د کورونو په خپل کېلو کې د رزق او د معاش ذریعہ وګرځي الله رب العزت دې زموږه د ملک پاکستان حفاظت وکړي الله رب العزت دې د جماعتونو د مدرسو د مراکزو حفاظت وکړي الله رب العزت دې د حرمین شریفین حفاظت وکړي څومره چې مسلمانان دي هر ځای کې چې دي هغه د کافرو سره بر سره پیکار دي الله رب العزت دې هغه امداد وکړي څومره مسلمانان چې دي څومره علما چې دي څومره دیندار خلک دي هغه لګیا دي مهنتونه کوي الله رب العزت دې قدم په قدم باندې هغه نصرتو کی الله رب العزت دې داغي کوششونه قبول کی دا مرسي چې څومره رواني دي الله رب العزت دې دا کامیابی کی الله رب العزت دې د دین چې رواني کی الله رب العزت دې دا فیض ټول دنیا ته ورسي الله رب العزت دې زموږه حامی او ناصر شي څومره پزونو کې د چا چې څومره شرعي ضرورتونه حاجتونه الله رب العزت دې خپل غیب خزانه پوره کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم